ټول اوس زاویه عصر معلومه ٹھیک ده. په دې کې مونږ وویل راشه په نیکه د ملګری شه دا د شو هغه لخته دا 100 میټره وه یو دا زاویه دی وه د 100 درجې د 90 پوهېږي به دا دی وه خط استوا ټیک ده. نو ستا د علاقه د خط استوا نه څومره لرې ده دا د دې ځای د پاسه نور برف پروت دی ټیک ده. نو د دې دا نور د دې خط استوا نه څومره لرې و نن 100 میل دی کم میل دی نن -14 دی که نه د دې مطلب داسې دی دا خط استوا دی دا خو بیا جنوب طرف شروع کېږي که نه د دې مطلب دا دی چې دی دلته په نو دا فاصله څه شی ده -14.4 هغه چې ماته وویني دا او دغه جمع کړو وګورئ که نه ښه اوس زاویه عصر به صحیح یا دې له مرزه دا خو بیا په قاعده معلوم کړو که نه هغه 10 اپریل والا صحیح دی ټیک ده 10 اپریل دی په دې ځای و که نه هلته میلو شمس و هغې نو دې مطلب دا دی چې دا انور استاذ چې دی نو دی د دې خط استوا نه دی 8.095 میل باندې د دغه زاویه‌ای فاصله د خط استوا نه څه ده 8.095 پوهېږي پې ټیک ده. اوس راشه په دې ټایم کې د ده هغه سایه اصلي مونږ راوویستله څومره وه تاسو چا ځان سره محفوظ کړه د 10 اپریل هغه 0.49 میټر پوه شوې پې. نو په دې مثلث کې موږ ته ګوره دا معلوم دا بي منفي ډي دی که نه دا معلوم دی چې دا څه شی دی بي منفي ډي او دا شی راته معلوم شو که نه چې څه شی دی 0.49 څو پکې معلوم دي 4 پکې معلوم نه دي 4 معلوم دي یو دا زاویه معلومه ده چې څه ده بي منفي ډي یو دا معلوم دی چې 1 دی او یو دا معلوم دی چې 0.49 وشوله. اوس زموږ د امام صاحب په نسبت باندې د هر شی سوری چې د زوال نه علاوه څومره ورځې نو مازدیګر کېږي به 2 مثله یو مثل خو دا 1 میټر دی که نه نو 1 میټر بل 1 میټر بل دا ټوټل 100 میټره شو 2 میټره شو که 3 نه شو دا خو سایه د دې ځای نه ناب کړه ټیک دا خو سایه اصلي شو که نه 1 میټر دا بل میټر دا 2 میټره شو که نه نه پوهېږي ټیک ده. اوس چې دا 2 میټره شو نو د دې مطلب دا د انور لږ کته راغلی دی که نه نو هغه سوری به اوس څنګه جوړېږي داسې به جوړېږي که نه نه پوهېږي. نو دا شی خو مونږ ته په دې مثلث کې معلوم دی چې دا اوس دې سره دا جمع کا نو 2.49 دا شو ټیک ده. یا مثال دا خو سایه اصلي ده که نه نو سایه اصلي څه شی ده نه قاعده یې ولګوه 10 بي منفي دا خو سایه اصلي شو که نه دا خو معلومه ده او 2 معلوم دی 2 خو څه ګران که نه 1 2 3 4 5 2 معلوم دی که نه خو دا زاویه نامعلومه نه شوه دا خو مخکې بي منفي ډي وه اوس خو خوره شوه اوس نامعلومه شوه که نه پوه شوې پې چې دقه زاویه تا معلومه کړه دقه زاویه یې حصر ده دقه څه شی ده زاویه یې حصر ده. اوس دا یو مثلث جوړ شو په دې کې دا شی معلوم دی چې 1 میټر دا معلوم دی چې 90 او دا راته معلوم دی چې 10 بي منفي ډي جمع 2 خو دا څیز پکې دا زاویه پکې نامعلومه ده چې دا زاویه دې معلومه کړه نو زاویه یې عصر دې معلومه کړه. وي کوم ځای ته ورسېدو ښه په دې مثلث کې اوس راشه په دې کې خو مونږ ته دا زاویه معلومه ده چې دا 90 ده دا شی معلوم دی چې 1 میټر دی ٹھیک شو دا شی معلوم دی چې سایه اصلي جمع 2 پوهېږي به خو دا زاویه نه معلومه ده که نه او دقه زمونږ اوس مطلوب ده که دا مو معلومه کړه نو دا به شي زاویه عصر زاویه عصر حنفي که دا جمع 1 دی ګونو بیا به هغه عصر شافعي وشي پوهېږي به یا که ته ول نوم ورکې عصر اول عصر ثاني یا که نوم ول ورکې عصر شافعي عصر حنفي
پوهېږي پې نو که سایه اصلي جمع ایک نو بیا به هغه زاویه عصر شافي به راوځي او که جمع دو نو بیا به عصر حنفي به راوځي د هغې زاویه به راوځي پوهېږي پې اوس راشه دا په کوم دغه معلوم کو په ساین باندې نشو معلومولی ځکه په ساین کې خو ټیک د دا پکې راځي خو دلته وتر راځي وتر خو پکې نشته که نه وتر سره زموږ څه کار په دې کې نشته په کاز هم نه معلومو ځکه کاز کې خو هم وتر راځي دا به هم په چا معلوم کو په 10 باندې دا برته دا څه شی و ها ښه ټیک راشه ټینجن تیرټا برابر د څه شي ده متقابله بټه متصله اوس راشه دقه معلومو که نه نو ټینجن تیټا متقابله څه شی دی دی متقابله ده سای اصلي جمع دو سای اصلي څه شی دی دیږي 10 بی منفي اے جمع دو که نه نو که دو جمع 10 منفي بی شي او که 10 منفي بی منفي ډي جمع دو شي یو شی دی که نه دا ولا په دې اول سر کې ولګوه دو جمع 10 بی منفي اخوا دې خوا یو چې تا ته ما لکه 3 روټۍ او 2 روټۍ څو شي نو څو شوې نو 3 او 2 نو 2 او 3 پنځه شي که نه څه فرق خو پکې نه راځي که نه نو 10 بی منفي ډي جمع دو یا 2 جمع 10 بی منفي ډي یو شی دلته یې ولګوه ټیک شوله راشه بل څه شی دی متصله څه شی دی ایک دا ایک که نظر انداز کړي نو څه فرق پرې باسي هېڅ فرق نه پرې باسي ٹھیک ده نو راشه په دې بدې شي واضح ته ولیکم 2 جمع 10 بی منفي داسې شو که نه اوس موږ څه شی معلومو زاویه معلومو که نه دا تیټا معلومو که نه نو 10 سره خو موږ څه کار نشته په 10 څه کوو نو دا تیټا به دلته پاتې کړو او دا 10 څه وکړو دا به اخوا نو دا به څه شي 10 انورس دا ټول دا اوس به ولیکه 2 جمع 10 بی منفي دی او دا بریکټ ورته اوس هغه غټ بریکټ کړو چې پته ولیکي نه پوهېږي او دا تیټا چې دا څه شی دی دا زاویه اثر ده که نه زاویه اثر حنفي نو قاعده سره جوړه نه شوه پوهېږي پې 10 په کیلکولیټر کې خدای پاک په خپله پیدا کړی 2 چې دی هم معلوم دی 10 هم معلوم دی بی عرض البلد دی ډي میلو شمس دی پوه شو د دنیا په کومه تخته چې معلوم وي کله یې معلوم وي بس دقه شی یاد ساته زاویه اثر دپاره زاویه اثر ورته راوځي نور لمبا چوړه باسونو ته ضرورت شته دی نه پوهېږي اوس راشه نننی د عصر زاویه وګوره نننی نن سویم تاریخ دی 10 فروری ده که نه ها نو څه شی دی لګوه زاویه عصر 10 انورس بریکټ شورو 2 جمع 10 بی په ځای څه ولګو 34.515 منفي ډي منفي سو نننی دغه وګوره میل 14.41 داسې نه شو نه پوهېږي ټیک ده دا منفي یو ور سره جمع کولی هم شي که نه ټیک ده مثلا داسې پسې کترې پسې دا راکوس کړو دا جمع کړه یو بل سره ښه اوس پسې کیلکولیټر راواله او دا کیلکولیټر د دې حساب کتاب بالکل حافظ دی ټیک ده نو په یو ځای ولاړ څه ورکړه په یو ځای دله حل کوي زه درته وایم ته یې لیکه 10 انورس بریکټ شورو کا بریکٹ 2 جمع 10 بل بریکٹ شورو 34.515 جمع 14.41 یو بریکٹ بن بیا بن اوس مساوي بټن 72.3 صبر کې سره راغی تک دې راغی یا که چې یو پیری بیا منفي زرا ما ته وایې ته 10 انورس بریکٹ شورو 2 جمع 10
بریکٹ شورو 515 ودرېږه منفي او بیا منفي بیا 14.41 یو بریکٹ بند بیا بل بند 72.373 ٹھیک دی پوهېږي به نو دې نه دا معلومه شوه زاویه یاسه چې دا خط زموږ سره چې دی دا د څه شي ټیک شو دا خو دقه دی دا زاویه چې زموږ سره ده دا یوه دا رسه برابر ده 72.373 نو نن چې د ماسوتن او د سحر منځ زاویه معلومه نو 108 ده د طلوع او د غروب 90.833 ده او د عصر دا یوه 72.373 د عصر زاویه څه ده عصر زاویه 72.373 بس معلومه شوې زاویه ٹھیک ده اوس وخت معلوم وخه په دې قصه باندې پوه شوې که نه دقه څیز پکې لږ ګران و ځکه په دې کې به قاعده ځان ته جوړې او نه دغه مورانه وه دقه قاعدې دقه سبا چې ته بیا د مازدیګر ټایم روباسې ناسې نه چې 72.373 ولګې بلکې دا قاعده یې ولګوه او د قاعدې نه اول زاویه راوباسه ٹھیک ده سایه اصلي رایستلو ته بیا ضرورت نشته ځکه د سایه اصلي خو چې موږ وایو موږ وایو چې د عصر د زاویه روباسو که نه د دې دپاره مو هغه ځکه چې پکې ښه کافي پکې انوال وه که نه نو د دې دپاره معلومه وله نو ډایرکټ اوس زاویه عصر دپاره قاعده لګوه چې 10 انورس بریکٹ شورو 2 جمع 10 بی منفي डी او بریکٹ پسې بنده وه پوهېږي پې او که څوک مثال په طور اهل حدیث دی یا مثال شافعي المسلک دی حنبلي المسلک دی جو هغه دی لګي 10 انورس بریکٹ شورو 1 جمع 10 بی منفي डी ادي داسې لګي ځان ٹھیک شو هغه تم سهولت شو نور مسلمانانو تم سهولت شو ٹھیک ده اوس چې اوقات الصلات روباسو تی کتاب لمراشه ښه اوس به اول وخت چې روباسو دا به د نصف النهار روباسو دا مو راته ویلي چې دا د ټولو دپاره ګویا کې یو معیار دی که نه د دې نه به بیا باقي اوقات به وروستو دي روباسي اول به دی روباسي په باقیو کې بیا ترتیب ته ضرورت نشته هلته بیا ترتیب ساقط دی خو نصف النهار به د ټولو اول روباسي په زاویو پسې به نمبر د وقت نصف النهار وي مقامی نصف النهار معلوم کرنے کا طریقہ 169 تک 170 سبب بدل دے معلوم ان کو نه معلوم شوی ته 170 سفر واړه وشو دای نه ورستو دقه زبس تخریج اوقات کلیه نمبر 1 د دینه مخکې دی تخریج اوقات کلیه نمبر 1 د دینه هغې کې دای کې دنه ورکړی دی ټیک شو صحیح شو تاسو ته نه دی معلوم راګه مقامی وقت نصف النهار فصل فی نه غلط راګه 173 بدې کې دا یو مقامی وقت نصف النهار دی یو د مقامی وقت نصف النهار کلیه ده مقامی وقت نصف النهار هم پیژندلی څه ته وایي جنور سر له راشي اوس هغه کلیه یې څه ده چې ټیم پرې وباسو ٹھیک ده نو دی وایي نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب کے بعد ہوتا ہے نماز ظہر وقت د صحیح زوال آفتاب نه بعد اس لیے اس کے لیے کسی لمبی چوڑی تخریج کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ صرف معیاری نصف النہار سے مقامی نصف النہار کا وقت معلوم کرنا پڑتا ہے معیاری نصف النہار نہ مقامی نصف النہار نہ معلوم کر اغدسی اس وقت کے بعد ظہر کی نماز پڑھنا درست ہوتی ہے دا وقت نصف النہار تیر شنو بیا ظہر منسوی صحیح بھی اس کا کلیہ درجہ ذیل ہے اسے بائیں سے دائیں پڑھے چپے نہ خی طرف نہ اغلا کا مقامی نصف النہار دسی وای دا کلیه ماته تو مقامی نصف النهار دا برابر دی رچا معیاری نصف النهار دا دی کنه بیا منفی بریکٹ شورو مقامی طول منفی معیاری طول بریکٹ بان تقسیمی دا د دې لپاره قاعده ده نه پوهېږي ټیک شو دا قاعده که ته ځان ته لږ اسانه لیکې که نه چې ګډوډوالی چې دا دور زیات لیکل راته نه وي
نو مقامی نصف النهار لوکل ټایم آف نون نو LTN څه ولیکه LTN وشو. معیاري نصف النهار سټینډرډ ټایم آف نون نو STN دا ولیکه STN منفي. مقامی طول ٹھیک شو دا ولیکه چې څه نوم ورته ورکړی ولا ورکړه ٹھیک شو TB طول البلد مقامی ٹھیک شو مثال TB دی ولا په دې دغه کې دي ورکړي. او معیاري طول نو طول سټینډرډ نو TS څه شي منفي 15 شو. دې کې وایي کې څه فرق شته؟ هیڅ فرق وته نشته. و دې کې تخفیف دی پکې وکړو جو هغه چې تفصیلا دی وګورئ تفصیلا دی نه پوهېږي پې. اوس راشه زمونږ د دې ځای طول البلد څه شی دی؟ مړه تار څه کې 34 لمزه که نه 72 دا TB دی که نه TB دا څه شی دی 72.358 دی که څه دی 35 ما موبایل راواله تو موبایل مې څه شو 385 دی که 358 دی داسې څه شی 315 دا ځای په دې کې وګورو. تین پانچ ست دیکھیے ہوگا 357 72.357 ٹھیک ہے بیم تازه کې جو دي سینه نو سرچ کی په خپل وشو راشه. معیاري طول زموږ څه دی TS چې کوم دی هغه معلوم دی چې 75 پوهېږي به. او دا STN معیاري نصف النهار دا څه شی دی وایي ګوره ته په 10 پر وری STN په دې کتاب کې شاته په چارټ کې ورکړي خو ته وګوره 10 فروری دا 12.236 معلوم شو تا اوس ټول سیزونه معلوم شو دی معلوم که نه نو کېدلی شي که نه ګوره داسې دا دی 72.3 صحیح دی یو شی دی LTN یا مقامی وقت نصف النهار. STN څه شی دی 12.236 منفي TB څه دی 72.357 منفي TS څه دی 75 تقسیم 15 کېدلی نشي اوس زه ته وایي که لږه وضع 12.236 منفي بریکٹ شورو 72.357 منفی 75 بریکٹ بند تقسیم 15 مساوی 12.4122 لوکل ټایم آف نون یا مقامی وقت نصف النهار. اوس دا خو په اشاري نظام کې دی که نه نو دا چې دغه ته اړو دی ګنټو منټونو ته اوس پکې نور ګوتې به ولا نه وړي کیلکولیټر له ډایرکټ دی کامو باندې ګوته کېده څه راغی 12.24 بیا نو 12:24 سیکنډ نه پوهېږي پوه شوې بې نننی دغه نصف النهار وخت څه دی دې دقه که نه او دقه ووت ٹھیک ده دیږي 12:24.58 او دغه 12:24.43 د اشاریه مشاریه پکې څه پرېږدو که نه او په دې کې اړو دې ته ضرورت نشته د 43 سیکنډۍ چې دي که نه دا اوس ختمې کړه نو دې خوا یو منټ سیوا کړه نو 12:25 په دې باندې پوه شوې. اوس ته وګوره دا خو وقت نصف النهار دی ظهر به څه ټایم وي ماسپښین بانګ به څه ټایم وي 5 منټ وروسته نو په 12:30 باندې او مکروه وخت به څه ټایم شروع کېږي په 12:20 باندې د 12:20 نه 12:30 پورې د وخت مکروه شو او په 12:30 د وخت ظهر شو او دا د شو مقامی نصف النهار دا د وخت نصف النهار ٹھیک ده دی 12:30 ته تا وخت زوال ولي کوم ټیک تا دغه زوال په دی وشي کنه اگر ورته وخت ظهر ولي کوم ټیک دي خو دې ته وګوره مقامی نصف النهار ورته نه لیکي
داسې نه چې په دې کې څوک خطا شي د دې نه 5 منټ بیا نصف النهار ظهر حساب وي. نو که دا لیکي بیا ورته نصف النهار ولیکه، که دا لیکي نو بیا ورته یا ظهر ولیکه یا ورته زوال ولیکه. په څو نقشو کې کړي هم داسې دي چې لیکلی دا دی او لیکلی ورته ظهر دی یا ورته زوال. حالانکې زوال خو په دې کېږي، خو 5 منټ بعد کېږي. 5 منټ مخکې دغه ټایم کې خو په سري زوال خو زایله کېدل دي که نه، نو زایله شوی خو نه زایله کېږي خو په دې ټایم. په دې باندې پوه شوې. اوس دا به د ځان سره محفوظ کړي. دا راکتو څه وایې داسې دا به محفوظ کړي. اصل کې دا شی به محفوظ کړي. پوه شوې پې ټایم خو ځان سره دا نوټ کو ورانې کړم دا دې محفوظ کو چې زمونږ مثال دا به څه کې محفوظ کړي وایي 12.412 دا زمونږ هغه نصف النهار وخت شو. وشو نه اوس دې ته ګوره اوس کم ټایم معلومه عصر شروع نه یا د اختتام نه دی شروع وکړه. په دې کې دلته د قاعدې تفصیل هم ټول ورکړی خو دغه تفصیل دی چې دې پسې به دې له ضرب ورکړي او دا به تقسیم کړي دا به دې شي دا به ډایرکټ دلته موږ وکړو چې دې پسې دا دې پسې دا دې پسې دا دې شي ټیک ده یا په هغې کې پړاول او یا دې شي په یادو باندې ولې یو شی دی. د دې لپاره دا قاعده چې کومه وایي که نه کومه کلیه چې ورله جوړه کړې ده نو هغه دا ده ایچ مساوي د دې ایچ نه مراد هاور انګل یا هغه ساعتي زاویه ورته وایي. هغه زاویې زمانیه چې موږ ویلې وه که نه د زاویې زمانیه په منځ کې هغه فرق چې وي هغه دی. پوهېږې پې دا برابر ده د کاز انورس بیا بریکټ شروع وایه بل کاز اے منفي بریکټ شروع ساین بی ضرب ساین ڈی دا بریکٹ بن بیا بٹا کاز بی ضرب کاز ڈی ختم ٹھیک شولا راځه پسې داسې د دې نه چې څه جواب وروسته ووت او بیا په 15 تقسیم کې بیا به یې څه کې نو ستا خو ښه ده که ډایرکټ ضرب یې تقسیم یې 15 که داسې ټیک ده. دا قاعده چې موږ حل کوو دا خو زموږ 2-3 سټیپه غواړي که نه. دا قاعده یې لږه اسانه کړې ده چې په یو کرښه کې ټوله راشي چې څه راشي په یو کرښه کې راشي. په دې بل دغه باندې دې شي کړي ده ګوره دا ایچ برابر دی د چا سره کاز انورس بیا ډبل بریکټ کاز اے منفي ساین بی ضرب ساین ڈی خو په دې ساینونو ماینونو کې که ته ضرب ونه لګې نو څه پروا نه کوي. ساین بی ساین ډي د دې مطلب دا دی چې ساین بی ضرب ساین ډي ساین بی بیا به ساین ډي بریکټ بند تقسیم کاز بی کاز ډي تقسیم دا ټوټل قاعده شو. دغه لږ مشکله ده نه ده خو دغه په 2-3 سټیپه کې دا په یو ځای باندې ټوله کېږي نه پوهېږي پې ټیک ده. اوس څیزونه معلوموه ته کم یو وخت معلومې مثلا فجر معلومې څه معلومې فجر نو د فجر صادق لپاره زاویه څه ده 108 اے په دې اے کې به ته کم ځای کې چې اے راځي به کې به 108 لګي نه پوهېږي بل پکې څه شی راځي بي راځي که نه نو بي څه شی دی عرض البلد 34.515 او ډي میلو شمس دی نننی میلو شمس دی منفي داسې وکړه بس. اوس پکې څه مشکله شته نشته دی. اوس لګوه یا زما خدایه ګوره ایچ برابر کاز انورس یو بریکټ شروع بیا بل بیا کاز اے په ځای څه ولګو سهار مو ټایم معلومو که نه 108 منفي ساین بی په ځای 34.515 بیا ساین डी बजाई मनफी 14 हाँ सिर्फ 14 ना बरिकट बन तकसीमी बल बरिकट शोरो काज 34.51
دقیقې پسې دي چې راځه ښه. بیا کاز ډیو که نه نو منفي 14.41 یو بریکټ بند بیا بل بند بیا تقسیمې 15 ټول په یو ځای ولیکه ته په دې کې. زه درته وایم ته یې لیکه چې خطا نه شي ښه په قلاره قلاره. کاز انورس نو شفټ کاز هوا یو بریکټ شروع بیا بل شروع کاز 108 ته یم کوه ښه منفي ساین 34.515 ساین منفی 14.41 بریکٹ بند تقسیمی بریکٹ شورو کاز 34.515 کاز منفی 14.41 یو بریکٹ بند بل بند تقسیمی 15 اوس مساوي بټن ووهه 6.0 پوهېږې بې مې درته ویلي چې دا نصف النهار نه مخکې اوقاتو کې به څه چل کې دا به د نصف النهار د وخت نصف النهار نه منفي کې او چې د هغې نه بعد وخت بیا به یې څه کې جمع کې. ټیک ده د ماسخوتن ټایم چې معلوم به دا شی راځي ټیک ده خو د سهار او د ماسخوتن پای کې به فرق اوس راوځي نو چې مونږ فجر صادق معلومو څه معلومو فجر صادق نو داسې وکړه چې د نصف النهار نه دا منفي کا نصف النهار 12.4122 منفي 6.81 zato 4.122 6.81 سره وي 5.602 ڈائری کی گھنٹوں منٹوں تو بدل کا 5:36 سیکنڈوں 7 اگر 80% بیخی نظر انداز کا اس ٹائم میں نے وګوره سار دو 5.36% یعنی پیکس دقه نه پوهېږي سیکنډۍ چې دي که نه که دا 30 یا د 30 نه سیوا وي نو بیا ختم کا او دلته یو ایک سیوا کا او که کمې وي نو داسې په مفتو کې والوځوه څه فرق پرې باسي صحیح ټایم روت که نه اوس که ته وایې چې عشا معلومو نو په عشا کې بیا دغې تقسیم ته ضرورت شته دی نه داسې وکړه عشا معلومو که نه نو دا داسې وکړه په نیکه دې ملګری شي چې 12.4122 جمع 6.81 زدو 19.2 پوچھو گھنٹوں منٹوں دے بدل کا 19:13 دا خو دې خیال کړی 19 سیکنډ دا 19 سیکنډ ته نظر انداز کا کنه ٹھیک شولا 19 چې دا 1 2 3 13 14 15 10 او چې هغه اے ایم او پی ایم کوي نو بیا دې 12 لري که نه نو 19 نه چې 12 لري څه شي سره جی نو 7:13 نن د ماسوتن ټایم سره 7:13 پوهېږي که ځان نه ورسره بیا احتیاطونه 2-3 منټه لګوي چې پکې ولګوه په کار دا چې د ماښام پای کې یو 2-3 منټه احتیاط ورکوو خو چې په نورو کې احتیاطونه نه وي پیکس ټایمونه ولګي په دې باندې پوه شوې څه مزه کوي ها اوس طلوع غروب دا معلومو نو مغرب ټایم را سره معلوم شي که نه یا که طلوع نه معلومې ضرورت نشته مغرب معلوم کا ټیک ده نو مغرب په هغې کې چې دی سیزونه خو ټوله قیو دي خو اے په ځای تا 108 لیکلی هلته ولیکه 90.833 نننۍ ورځې دی که که د سبانۍ ورځې ګوره بیا به میلو شمس هم بدلی سبا به د میلو شمس هم بدلی که علاقه بله وي نو بیا به ورته دا بیم بدلی رسول بلد خو ځای هم یو دی او ورځ هم یو ده نو څه ورته بدل کړو صرف دا ها فقط زاویه بدل که زه پاسې خو نه که نه ټیک شوله ځای هم نه بدلو او ورځ هم بدل که ورځ بدل شو نو میلو شمس هم بدلیږي که علاقه بدل شو نو عرض البلد هم بدلیږي او نه علاقه بدلو نو ټایم بدلو نو څه به وکړو زاویه به بدل کړو په دې باندې پوه دوران کومه حق نصف النهار چې نننۍ ورځ دی نو به ته یې محفوظ ساتي ښه دلته و 108 نو دې 108 په ځای به څه کړو
90.833 دلته مو بل په کیسه ځای کې شته نشته ذاتو بسم الله کا کاز انورس بریکټ شورو بل شورو کاز 90.833 منفی سائن 34.515 سائن منفی 14.41 بریکٹ بن تقسیمی بریکٹ شورو کاز 34.515 کاز منفی 14.41 یو بریکٹ بن بل بن تقسیمی 15 مساوی سراغه 5.392 وشولا دا اوس د نصف النهار نه د زوال نه بعد ټیم دی که نه نو هغې کې به څه کوو جمع کوو به دې سره دغه جمع کړو 12.4122 دقې سره ډایرکټ جمع کړه 8.04 घंटों मिनटों ته بدل کا 17:48 5:15 हाँ دا नज़र अंदाज का वशो 17:48 दिन 12 लरी का तो सर आगे 5:48 नन्हे टेम गोरा तो माखाम नाशुगर 5:48 फिक्स न बोई تاسو په نقشه کې ویلي کلی 5:51 دغه 3 منټه به سره احتیاطي لیکلي که په نقشه کې د 5:51 په اخوا دی نو بیا احتیاط سیوا ورکړي ٹھیک شولا او یې احتیاط سیوا نه ورکړي وی چې نه مو 3 منټه احتیاط ورکړي نو به ارز البلد طول البلد صحیح نه دی راغستي پوهیږئ به ٹھیک شولا اوس د بنیر د پاره ګوره دا باندې استعمالي ها پوه شو دا خو زموږ دې ځای روغېستو دا کله چې دی نو دا خو د ټول بنیر مینځ خو نه دی چې ته د ټولې ضلعې دپاره نقشه جوړې نو هغه به د ضلعې منځ والا طول البلد عرض البلد به راغلي په هغې به یې روباسي نه پوهېږي په دې باندې پوه شوئ طلوع چې معلومې هم دقه طریقه ده خو هغه به د 12.4122 نه دا منفي کا وایي که ما ځه دغه منفي کتو 12.4122 منفي 5.392 سراغه 0.02 घंटे मिनटों तय का 7:01 मिनट वही गोरा तो अगर सनराइज 7:01 वशोला पुश में बलकम टाइम पाते शो माजीगर पाते शो भाई हाँ माजीगर टाइम रो बासा आगे की दशे हो कहा कि नور سيزونه هونه بدليږي خو زاویه اثر به بدلو کنه زاویه اثر دلته د زاویه طلوع غروب موږ دا غستې و نو د مازیګر د پاره به سوالو 72.3 کم ده हाँ 303 बस जा بسم الله کا بیا کاز انورس یو بریکټ شورو بل شورو کاز 72.373 منفی سائن 34.515 سائن منفی 14.41 بریکٹ بن تقسیم بریکٹ شورو کاز 34.515 کاز منفی 14.41 یو بن بل بن تقسیم 15 سراغه 3.47 घंटों मिनटों तय का ना ना मैं कहो सिचलो सर होगा निस्पुन नहार वक़्त वसरा जमा का जमा 12.100 4.122 दो सर जमा 3.747 जमा 12.4122 16.1592 घंटों मिनटों तय का हाँ 16:09 100 सेकंड 33 16 ने 12 लगेगा नो 4:09 33 सेकंड लगेगा 10 का 4:10 पदिवाने माझी का टाइम दा वही गोरो तो 4:10 फिक्स करो सब की स्टार्ट है ना वही हिसाबी तरीका औकात दरिस लो दखला
خدای پاک مې کله چې موږ پکې یو پیریډ بل هم واخیستی نو ښه به نه وي. سبا به بیا